الرحمن الرحیم. باب العول، باب د په بیان د عول کې. عول لغت کې څه ته وایي او د علم میراث په اصطلاح کې عول څه ته وایي؟ العول، عول په لغت کې په دوو معناو سره راځي، په معنا د زیادت سره او په معنا د غلبې سره. عرب وی عال المیزان، تل غالب شو. دا په هغه صورت کې وایي چې درنه شي، ښکته شي. دویم عول په معنا د زیادت سره. عال الرجل، د پلان کې اولاد زیات شي. عیال فخر چې زیات شي هغې تم عیله وایي. وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله. که تاسو د زیادت فقر نه ویریږئ نو عول په معنا د زیادت سره. په علم میراث کې عول څه ته وایي د تعریف کړی، خو خلاصه یې دا ده چې په مخرج یو شی د اجزاو د مخرج نه زیات او دا زیادت ذکر راولي چې د فرض نه دا مخرج تنګ شي. فرض نه تاسو ته زه لیکم نو بیا به پرې پوه شئ. ښځه مړه شوه، مریم د پیر صاحب ښځه، مریم نواز. صحیح شو. پاتې ته شو یو زوج، یو ته پاتې شي مور، او یوه ته اخت لأب و امن. و زوج د پاره نسب دی او د د پاره سدس دی. او تاسو ته مې ویلي وو چې نسب ګډ شي د کل ثاني سره او یا د بعضې ثاني سره. مسله د څو نه شپږو نه، بعضې ثاني سدس دی، سدس سره نسب ګډ شره، مسله به د شپږو نه. هلکه دا قاعدې که تاسې زده کړې خو مسلې جوړېدل به درته اسانه شي. خشپکو کې نسب زوج ته دی، سدس ته دی، او نسب اخت لابن و ام. نو نسب پکې د شپږو کې څو دي؟ هلکه جواب راکوئ. درې دې دې ته ورکړي. سدس پکې څو دی؟ یو دې دې ته ورکړي. نسب پکې څو دی؟ درې دې دې ته ورکړي. نو درې او یو څو شو؟ څلور او درې. نو عول یې وکړو ته. هلکه عول باندې پوه شئ. معنا او مطلب د خبرې دا شه چې شپږو نه پکار ده چې دا مسله شوې وي. څونه شوې وي؟ شپږو نه شوې وي. خو دا ده چې په شپږ منګه کړې وې نو دا حصې شپږ نه دي، اووه دي. نو مسله خو د شپږو نه ده، خو ورسېدله زیادت پکې راغی د چا؟ د او. یا یو خټکی دی، څلور کسان دي پې، څو تنان دي پې؟ څلور. نو دا به څلور حصې کې، څو حصې کې به؟ څلور حصې. راولګېدی یو پنځم ملګری برابر شو، څویم. نو اوس به د څلورو په ځای دا خټکی څو حصو ته تقسیموي؟ اوس به پنځم شریک شي. هغه ته زم در سره شریک کې مو ټیک شو.
نو اول دی ته وایي چې حصې زیاتې کې چې مخرج زیات شي مخرج تنگ شي نو حصې زیاتې کړه العول عول دی ته وایي ان یزاده چې زیادت راشي علی المخرج په مخرج باندې شیئون یو شی من اجزائه د اجزاو د چانه د مخرجنا اذا ذاق عن فرزن چې دا مخرج کله تنگ شب عن فرزن د فرض نه حصې نه هلکه دا دروازه مه بندوئ دروازه بنده کلا وساته لکه کلاوي کوي که تاسې ته دا خوند درکوي چې ټکه ټکه بیا ورشه راسې ساتئ چې زه یم چر څوک راځي دی طالب یې زه یې څاروم چې استاد راځي نو تاسې له به ټک ټوک نه هلکه پې پوه شئ اوس خبره کوي وضاحت درته داول کوي اعلم پوه شه چې ان مجموع المخارج سبعه مجموع د مخارجو ودي مخارج ټول سودي ودي یعنی مخارج هغه خبرې چې دا غیر مسله هغه عددونه چې دا غیر مسله جوړیږي څو دي دو دي درې دي څلور دي شپږ دي اته دي دولس دي څلېرویشت دي مسله چې د میراثو جوړی نه د دې او نه خوای نه چې جوړولی هلکه دا مسله د پنځو نه جوړېږي نه د پنځو نه جوړېږي یا دا مسله د یولسو نه جوړېږي یا د نهو نه مسله به د اوو نه جوړی یا به د دوو نه جوړی یا به د دریو نه جوړی یا به څلورو نه که نه څلورو نه به جوړی او یا به د شپږو نه جوړی یا به د اتو نه جوړی یا به د دولسو نه جوړی او یا به څلېرویشتو په دې اوو کې بعضې داسې دي چې په هغې کې بلکل عول نه راځي او بعضې داسې دي چې عول پکې راځي وترن هم او شفعن هم جفت و طاق دواړه پکې راځي او بعضې داسې دي چې وترن راځي او شفعن نه راځي درې قسمه دي اربعة منها څلور د دې مخارج نه داسې دي لا تعول چې عول پکې بلکل نه راځي هغه کم دي وهي الاسنان دوه دي مسله دی چې د دوو نکړه هغې کې اول نه راځي هلکه پې پوه شي مسله چې د څو نه شوه نو په هغې کې نه راځي لکه مسله داسې ده مسله د دوو نکړه سړی ښځه مړه شو یو ته زوج پاتې شه یو ته اخ اعیانی پاتش زوج لپاره څه دی نسب دی ځکه بچی نشته که مسله به د دوو نشي نو یو دله ورکه یو دله په طریقه د عصوبت سره ورکه نو په دې کې چې کوم دی اول نه راځي والثلاثه یا درې چې کوم دی په دیو کې اول نه راځي په دریو کې اول نه راځي چې کله دې مسله د دریو نه جوړه کړه هغې کې به اول نه راځي لکه مسله داسې ده سړی مړ شو ام ته پاتې شو او اخ اعیاني ته پاتې شو نو مسله به د دریو نشي ځکه ام ته ثلث دی که یو د دې شو دوه په طریقې د عصوبت سره د دې شاول پکې نه راځي والاربعه یا مسله د څلورو نشي هلکه پې پوه شي لکه ښځه مړه شو یو ته زوج پاتې شه او یو ته ابن پاتې شه نو چې د ښځې دغه زوی نو د زوج څومره کېږي څلورو نه مسله به د ربع پکې راغله نو مسله به د چا نه څلورو نه به دا د دې شو دا د درې شو په دې کې اول نه کېږي والثمانیه یا اته شو په اتو کې هم اول نه کېږي هلکه پې پوه شي په اتو کې هم اول نه کېږي لکه زید مړ شي ښځه دې پاتې شوه زوجه او ابن دې پاتې شه نو مسله به د اتو نه کېږي
سمن د دیش او باقی د دې په طریقې د صوبت شاول پکې نه کی وثلاثه منها قد تعول او درې چې کوم دی په دې مخارج کې څلور کې خدا غا چل چاول پکې نه کیږي او درې په دې کې قد تعول پغې کې کله کله اول کیږي اما سته چې شپږ دی پاینها تعول الى 10 دې کې اول کیږي لسو پورې وترن و شپان وتر طاقم کیږي طاق دا معنا چې و نن دغه شي دا و نشي نه د شپږو نه وشي او یا د شپږو نه شي او یا اتشي او یا لس وترنم کیږي او شپانم کیږي لکه مثال د وترن مثال درته وایم وترن خزه مړه شو یو ته زوج پاتې یو ته څوک پاتې زوج او بل ته اخت لابن و امن و امن او بل ته اخت لابن تش لابن تشا لابن نو د دې د پاره نسب دی د دې د پاره نسب دی او د دې د پاره ثلث دی تکمله للثلثین نو نسب په مسله کې راغی مسله د څونه کې نه مسله دغه پکې را دې د پاره ثلث دی سدس دی سدس په مسله کې راغی مسله د څونه کې نسب ګډ شه د بعضې ثاني سره چې سدس دی نو مسله به د شپږو نه کې شپږو کې نسب د دیش نسب د دیش سدس د دیش نو څو شو مجموعه مسئله اول وکعین په شکل به لیکي د سی اول به بیا د سی لیکي او ته وترن اول یو ک وترن یا اول کی شفعن لسو ته یو کی الکه په پوښي چاته یو کی لکه مثلا خزمړه شو یو ته زوج پاتې شو یو ته پاتې شو او دوته اخت اعیانی پاتې شو څو ته پاتې شو اخت اعیانی او یو ته اخت لامن یو اخت لامن نو ګورې دې د پاره نسب دې د پاره سدس او د دې لپاره ثلثان څه او ثلثان او د دې اخت لپاره چې لامن د دې لپاره دغه شو دې لپاره یو ثلث دې لپاره چې شو ثلث نو ګورې داسې چل وشو داسې چل وشو چې نسب مسله به د څو نه شي شپږو نه لکه نسب ګډ شه د بعضې ثاني کل ثاني سره نو نسب پکې درې دي سدس پکې یو دی ثلثان پکې څلور دي صحیح شو او ثلث پکې څو دی دوه دي دوه او څلور شپږ اووه اول یې وکړه چاته لس هلکه پې پوه شئ واما 12 چې 12 دي فهي تعول الى 17 وترن لا شپان هغه ولسو ته چې کوم دی اول کوي وترن کوي شپان نه کوي څوارلسو نه کوي شپاړسو نه کوي دیارلسو کوي پنځلسو کوي ولسو کوي لکه په پوهې کې په پوهې لکه سړی مړ شو او د هغې نه یوه زوجه پاتې شو زوجه تې پاتې شو او دوه تې اخت اعیاني او یوه تې اخت لامن ده نو دې دپاره ربع ده دې دپاره ثلثان دي دې دپاره ثلث مسله د 12 نه ده ځکه ربع ګډه شو
12 کې شپږ دا ربع پکې څو ده 3 دي سلسان پکې څو دي 8 دي او سلس پکې څو ده 4 او 8 12 او 3 15 اولې وکړي 15 خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ و اما اربعة وعشرون چې 45 دي فإنها تؤول إلى 27 اولا واحدا دا اول کوي وشت ته یو اول نور ته نزي کما په المسألة المنبرية لکه په مسأله منبريه کې دې ته مسأله منبريه وایي ځکه علي رضی الله تعالی عنہ په منبر د کوفی ناس او سړی ته تاسو کو د دې مسلې نو د فورن جواب ورک پدې کې بیا په اعتراض وکړه جواب ورک الکه وهي غدار چې امراتن سړی نه خزه پاتیش و بنتان دلوریان پاتیش و ابوان مور پلار پاتیش دسی ما ته وګوره سړی مرشه زید یو ته زوجه پاتیش دوته لوریانی پاتش بنت دو بنت یو تی پاتش یو تی اب پاتش نو زوجی د پاره سمن دی او د بنتو د پاره سلسان دی او د پاره سودسته نو سمن ګټ شدک بازي ثاني سره مسله به د چلی رښتو نه کی چلی رښتو کې سمن څو ده اتمایسا پکې درې ده اتما پکې لکه څو ده ځکه درې راځي کنه خدریش سلسان پکې څو دي 14 سدس پکې څو دي څلور دي څلور او څلور نو څلور اته شو اته 14 چلیر شو درې ویش نو اولي وک کنا وشتو کما په المسألة المنبرية وهي غدارة امراتن و بنتان و ابوان سړی نه خزا او دلوریان و ابوان بیا ته تاسو کده علي رضی الله عنه چې په چلی رښتو کې خو سمن درېما ایسه سیدا او په وښتو کې چې خزه ته درېما میلاو شو په وښتو دا خو سمن نشه کنه څنګه شو سمن نشو دا تپوسی ته وکړو علي رضی الله عنه ورته و فرمایل سوار سمنها تسعه اوسی پدې کې سمن تسعه شو سمن څه شو اتمه نهما شو اول کې نهما کیږي نو دا درې په وښتو کې نهما ایسه ده درې ول تاسو په نهو کې ضرب ورکې نو وېش برابر ولا يزاد على هذا پوښتو نه زیاتی کې الا عند ابن مسعود مگر عبد الله ابن مسعود را ادا درجه فإن عنده د بنسبانه تعول دا سلیری شاول کوي الى حد و 30 چاته یو دیر شو پوریزی چا پوریزی یو دیر شو لکه د ابن مسعود مسله دا سیده دا ختم کړ لکه مرش ډیر غټ سړی دی مرش او یو ته زوجه پاتې شو زوجه ته پاتې شو او بلته مور پاتې شو او بلته دو اختی آیانی پاتې شو دو اختی آیانی پاتې شو او یو ته ابن پاتې شو چې محروم دی محروم یا د قتل د وجه نه دی یا د کفر د وجه نه دی او یا د اختلاف د دار د وجه نه دی خو محروم دی هلکه په پوښي نو زمنګ مذهب خو د جمهور داو چې محروم دا حاجب نه ګرځي او ابن مسعود ویل چې محروم حاجب ګرځي څه کیږي حاجب ګرځي نو د پنيز باندې زمنګ پنيز خو زوجي د پاره رو باندې او د په د دې چم نه کیږي او ابن مسعود اگر چې د څه نه کیږي خو دې لپاره د حاجب ګرځي نو د دې اتما شو چې اتما شو د د پاره سدس او د دې د پاره سلسان نو سمن ګټ شه د چا سره د بعضی ثانی سره مسله څونه کیږي
مسله د څلېرویشتو نه کېږي. نو څلېرویشتو کې سمن څو دی؟ سمن پکې درې دی، درې د دېرش. سدس پکې څو دی؟ سدس پکې څو دی؟ څو دی؟ هلکه دلته پکې اخت اخیاپي هم شته ښه، دلته پکې دوه اخت اخیاپي دي، اخت لأمین چې ورته موږ وایو. نو د دې دپاره چې کوم دی چې دی د دې دپاره سدس دی. سدس څو دي؟ څلور دي. دې دپاره سلسان دي شپاړس، دې دپاره سلس دی اته، او دا محروم دی. نو اته او شپاړس څو شو؟ څلېرویشت او څلور څو شو؟ اتهویشت او درې څو شو؟ یو دېرش. ابن مسعود وایي مسله یو دېرش ده. فإن عنده د ده په نستاولو عول کوي الی حد و ثلاثین، یو دېرش ته ځئ.